السلام علیکم د فارمیسي بروز یوټیوب چینل ملګرو. فارمیسي بروز یوټیوب چینل کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. نن حاضر شوي یو د یو نوي ویډیو سره. نننی ویډیو ټاپک دی زمونږ کومه چې یو عام بیماري نن سبا ډیره په تیزۍ باندې خورېږي چې اشوبي چشم په نوم باندې یادېږي، کوم ته چې موږ په میډیکل ټرم کې کنجکټیوایټس وایو. نن به موږ خبره کوو په دې ویډیو کې چې دا بیماري کیږي څنګه، د دې په شا باندې وجه څه ده او د دې علامات څه دي، د دې لپاره ممکنه علاج څه کیدی شي او د دې خورېدو وجې څه کیدی شي. نو ټول ناول خبره کوو چې دا بیماري کیږي د څه وجې نه او د دې په شا باندې څه ریزن دی. نو ټول ناول دا بیماري د سترګې یوه حصه په دې کې متاثره کیږي چې هغې ته موږ کنجکټایوا وایو. دا د وایرس د وجې نه هم کیږي، زیاتر دا د بکټیریا د وجې نه هم کیږي او نور د دوړ لوګو د خاورو د وجې نه د الرجي د وجې نه هم دا بیماري کیدلی شي. اوس خبره کوو د دې بیمارۍ د علاج په حوالې سره چې د دې علاج مونږ څنګه کولی شو. د دې لپاره مونږ احتیاطي تدابیر څه وکړو نو دا بیماري مونږ کنټرول کولی شو. نو دا بیماري که مونږ لاس بار بار په صابون باندې وینځو، سترګې په یخو اوبو سره صفا کوو، نو دا بیماري مونږ د خورېدو نه کنټرول کولی شو، ځکه چې دا بیماري د یو کس د بل سره کنټیکټ د وجې نه، د لیدلو کتلو د وجې نه هم یو کس نه بل کس ته لګېدی شي. بله خبره دا ده چې که دا بیماري فرض که چاته وشي یو کس ته، نو پکار ده چې هغه چشمو استعمال وکړي. یو خو ځکه چې په دې بیمارۍ کې که رڼا ته مونږ ګورو نو سترګې ډېر زیات تکلیف کې وي، او بل که دغه سترګو ته دغه کس ته بل څوک ګوري نو د دې د وجې نه دا بیماري هغه بل کس ته هم لګېدی شي. نو پکار ده چې مونږ د چشمو استعمال وکړو او خپل احتیاطي تدابیر وکړو. بل د علاج خبره که مونږ وکړو نو که دا بیماري د 15 ورځو نه ونه تر 7 ورځو پورې پخپله هم کیدی شي. بیا هم که تکلیف سیوا وي نو مونږ انټي الرجیک ډراپس استعمالولی شو، انټي بایوټکس ورسره هم استعمالولی شو او د درد لپاره هم څه شی استعمالولی شو. خو فرض کړه که دا بیماري سیوا کیږي او تکلیف سیوا کیږي نو پکار ده چې مونږ د سترګو له ډاکټر سره مشوره وکړو. دا معلومات صرف ستاسو د پوهې دپاره وو. که دا مسله چاته ډیره شي نو پکار ده چې د سترګو ډاکټر افتالمالوجست سره خپله معاینه وکړو. میلاویږو به په یو نوي ویډیو سره نیکسټ ټایم. د هغې پورې موږ له اجازت راکوئ. ډیره مننه، شکریه.